डायरेक्टरेट हायर एजुकेशन खैबर पख्तूनख्वा के द क्लर्कानो कन्वेंशन वशو د دې پروګرام مشر ملما سیکټر سپیشل हायर एजुकेशन रशीद पेंदाखेल हो। द प्रोग्राम सदारत चेयरमैन एपका पाकिस्तान असलम खान कौलो। पदी कन्वेंशन की द सूबे द मुख्तलिफ कानून रागली मिलमनो शिरकत करे हो। द हायर एजुकेशन एपका सूबाई सदर जफर अली खासार सिपासनामा पेश का और मशर मिलमताई द मुलाजिमीनो मसाइल पगोता कर मुकर्रिरनो पखपलवेना की द ऐप का द कोशिशों स्ताई नौकरा चेयरमैन ऐप का मोहम्मद असलम खान पर कामयाब कन्वेंशन कोलो बांधी द मुंतजिमीनो ता मुबारकबाद वर्को। मशर मिलमा रशीद खान पेंदाखेल पर तवकील की द मुलाजिमीनो द मसाइल हल कोलो यकीन दहानी उकड़ा और वी सीधी ब द मुलाजिमीनो द मसाइल हल कोलो लपारा भरपूर कोशिश करी। सोमरा पूरे तासु पखपला एडमिट कला चे हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पर सूबाई सता तासु चे सोमरा मसाइल दिया गैर डेर खप गौर और इदली दी आओ द अगीद हल कवलो कोशिश करे दे او زپخپلا او د هایر ایجوکیشن چې څومره افسران دي هغوی دا کوشش کوي چې څومره پورې د منسټریل سټاف یا د لو پیډ امپلایز چې څومره مسایل راځي نو موږ حتی الوسه کوشش کوو چې هغه کوم جایز وي نو هغه ضرور حل کیږي ان شاء الله. زمونږ د آل پاکستان کلرک ایسوسییشن کنونشن وشو. په دې کنونشن کې زمونږ مشر ملما جناب رشید پندخیل صاحب چې دا زمونږ سپیشل سیکرټری هایر ایجوکیشن دی او دا زمونږ ډېر مهربان افسر دی. دا سه د ډي جی کامرس دا سه ډایرکټر صاحب چونکه دا ډایرکټر صاحب مصروفیاتونه ایډیشنل ډایرکټر صاحب او ډیپټي ډایرکټر گوهر صاحب دا په موقع باندې حاضرو. د ټول انتظامی افسرانو مشکور یم. څونه ملګرو چې زما په دې کنونشن کې شرکت وکړ نو زه دړه د کومې نه د دې مشکور یم. مونږه د حکومت وخت شکریه هم ادا کړه او مونږ حکومت وخت خپل راتلونکي مسایل هم مخکې کړه، خپل تکلیفات هم مخکې کړه او مهمان خصوصي جناب رشید پندخیل صاحب په خپل تقریر کې دا خبره وکړه چې سرکاري ملازم لپکار دي چې د خپل فرایض منصبي په ایماندارۍ سره ادا کوي. نو محکمه به رواني او موږ به د محکمې د ملازمینو جایز مسایل هم حل کوو. ان شاء الله موږ رشید پندخیل صاحب سره دا وعده کوو چې موږ به خپل فرایض په ایماندارۍ سره ادا کوو. او ما په خپل تقریر کې مو او چونکه ما سټیج سیکرټري خپل فرایض ادا کړه ما ملازمینو ته دا درخواست وکړ چې د ټولې صوبې د ادارو سربراهان دا به حیثیت زمونږ د مشرانو دي او څنګه چې کور کې د پلار حیثیت وي داسې به په اداره کې د سربراه حیثیت وي او داسې به په دفترو کې د سربراهانو عزت کوو لکه کور کې چې د خپل پلار عزت کوو. د سرکاري ملازمینو په ژوند کې د خوشحالۍ موقع چې کم دی د هغې پروموشن وي. په دې ډپارټمنټ کې تېر د 15 کالونو پروموشن نه وشوي او دا دل په ډېر هاي تعداد هاي لیول باندې زموږ د منسټریل سټاف اپګریډیشن وشو، پروموشن وشو، په هغې باندې ډېر زیات خوشحالي لیدله. دې نه علاوه دلته 151 کسان د نوکرانو بار کله وتل کله بال کېدل کله وتل کله بال کېدل تر سپریم کورټ پورې عاجزان لکه ذلیل خوار شو. د هغه کسانو فیصله شوې د هغه خلک بحال کړ په نوکرو لګول نو دا د هغې په خوشحالۍ کې نن یو اظهار تشکر دی. دا مرګري ټول غونډ شوي چې یاره په شریکه باندې لکه د یو بل سره مبارکي وکړو. د حکومت د خپلې محکمې د وزیر صاحب د صوبایي حکومت چې یاره هغې په مظلومانو باندې په غریبانانو باندې رحم وکړو او مې بحال کړو او مې پروموټ کړو. د
نو د دې لړ کې دا فنکشن نن ارینج شوی دی. په اخره کې د ملک او قوم او سلامتۍ لپاره خصوصي دعا وکړې شوه. نیمت سبحان، چمکني ټي وي، رانو غړې.